مونږ هم لاړو، کمشنر صاحب هم ناستو، خو بیا هغه MPA صاحب مونږ لاس هغه ټول مټول په خبرو کې راکړ او وی چې تاسو زه ما سره خبره وکړله. که د لاسیس خبره شي د کوی برمول نه زیات په مته باندې لاسیس سیوا دي. مونږه د خپل طرفه خو مونږ اعلان کړی دی په کوی کې چې بای نیری علاقې ته به څوک سروې نه شړي. مونږ پې ناغه ایښې ده. تاسو هم پیپل والا مهرباني وکړئ، تاسو هم په خپل کلي کې اعلانونه وکړئ. هغه ورځ پسې مونږ درخواستونه هم در لیږلي دي، تاسو هم اعلانونه وکړئ چې بای څاروي به نه راشړلی کېږي. که څاروي راشړلی کېږي د هغې به باقاعده ناغی که زمونږ د کلي څاروي پیپل طرف ته درله بالکل یې نه صحیح، زمونږ د اجازت دی مضبوطه ناغه تیارلی. خو زمونږ به یې په مته چې دی لوډ شیډینګ 3 ګنټې دی یا 4 ګنټې دی، زمونږ 12 ګنټې ولې دی. اوس یې مونږ ته هغه ورځ وایي چې 3 ورځې کې بس تاسو کار کېږي. 3 ورځې څه کې 20 ورځې تېرې شوې خو د اوسه پورې هغه کیبل ټیک نه شو. آیا دا به څوک ټیک کوي؟ که هغه زمونږ MPA صاحب دی که وابډا والې دي، ټول د صرف خوږې خبرې کوي، کار نه کوي څوک. که چېرې دا خبرې زمونږ حل نه شولې نو د هغې نه پس به بیا کینو دا مشران ټولو او دې له به یو دغه وباسو، دا موټر وی به بندو چې موټر وی بنده شي د چې وپاک خلکو ته پته ولګي چې آیا به دلته کوم څو خلک شته دی او هغوی ته داسې تکلیف دی. بیا به یا بیلونه نه جمع کړو، دا خبره هم ټیک ده چې بیلونه نه جمع کړو، بیا به هم دې خلکو ته پته ولګي چې بهی خلک خو دا ټولو نمبر یې ډاکټر ګل بهی سره ستاسو ټولو نمبر یې شته دی چې مونږ یو اتفاق وکړو، یو موټی شو، انشاءالله هر کار به زمونږ کېږي. چې کله زمونږ اتفاق نی مونږ یو موټی نه یو نو یو کار هم زمونږ نه کېږي. د وابډا متعلق مرګورو خبره وکړه دا چې یاره څوک وایي چې لار بندو، څوک وایي چې بیلونه نه جمع کړو، نو ټولې ښې خبرې دي. خو آیا په دې کې مونږ له MPA صاحب اخیستل پکار دي یا نه دي پکار؟ دا مشران بیا خبره وکړي او ورځ به ورله ټاکو چې په کوم ورځ به بیا راغونډېږو او دې خبرو پسې به تګ غواړي. هسې نه چې دا بله پیره په روز کال مونږ په دې باره کې راغونډ شو او خبرې اترې ډېرې ښکلې وشولې، مونږ ښه په اتفاق سره لاړو. خو هلته چې لاړو بیا MPA صاحب کمشنر دفتر ته راوغوښتلو، مونږ هم لاړو، کمشنر صاحب هم ناستو، خو بیا هغه MPA صاحب مونږ لاس هغه ټول مټول په خبرو کې راکړ او وی چې تاسو زه ما سره خبره وکړله. نو چې کله مونږ را روان شو نو په لارې ټلیفون وکړو چې 2 ګنټې لوډ شیډینګ به تاسو ته کم شي. خو چې هغه 2 ګنټې لوډ شیډینګ چې و چې دلته مونږ رالو نو یو 10 ورځې پس بیا هغه کیسه ختمه وه. بیا ما دغه ګریډ والا تپوس وکړو چې تاسو خو چې لوډ شیډینګ به ختم وي 2 ګنټې به کم شي، څه وجه ده؟ نو هغې وایي چې بای دا خو عرضي د هفتې 10 ورځو لپاره ستاسو ته غیر منظور کړی و. نو هسې نه چې سبا له بیا مونږ MPA صاحب دوکه کې په خبرو کې چې بای بس کم شو. که د لاسیس خبره شي د کوی برمول نه زیات په مته باندې لاسیس سیوا دي. خو زمونږ به یې په مته چې دی لوډ شیډینګ 3 ګنټې دی یا 4 ګنټې دی، زمونږ 12 ګنټې ولې دی. بېګا که تاسو خیال کړی لږ معمولي هوا راشي یا 2-3 څاڅکي وشي بجلي بنده شي، بېګا زمونږ بجلي بنده وه. خو چې لږ هوا تېزه شي بجلي بنده شي، په دې باندې SDO صاحب مونږ ته هغه ورځ وایي چې 3 ورځې کې بس تاسو کار کېږي. 3 ورځې څه کې 20 ورځې تېرې شوې خو د اوسه پورې هغه کیبل ټیک نه شو. آیا دا به څوک ټیک کوي؟ بهی هغوی خو نوکران دي، هغوی تنخواګانې اخلي، هغوی دې خبرو کې دلچسپي نه ساتي. هغوی چې ته صرف ورشي بس تا ته به خوږې خبرې وکړي او را رخصت پدې کړي. که هغه زمونږ MPA صاحب دی که وابډا والې دي، ټول د صرف خوږې خبرې کوي، کار نه کوي څوک. دا کار به ترې مونږ اخلو. MPA صاحب په سره هم ډېر کارونه دي، مونږ ته پته ده ډېره علاقه ده ورسره، خو چې مونږ د یو کار پسې وتې نه یو، مونږ یو کار غوښتی نه یو، نو کار زمونږ نه کېږي. د دې دپاره به ټول په اتفاق سره وځو انشاءالله چې هره مسله لاول خو به مونږ ځو که هلته کې زمونږ خبره منلی شوله او دا لوډ شیډینګ مونږ ته کم شو، ډېره ښه خبره ده. دا کیبل بدل شو، ډېره ښه خبره ده. یا دا تارونه چې کوم لګېدلي دي د دې ګیج کم دی، د تارونه نري لګولي دي. د دې د وجې هم بهی بعضې ټایم کې اکثر چې لږ هوا راشي نو بجلي زمونږ بندېږي. نو که دا کارونه دوی مونږ ته ټیکولی شي، مونږ به MPA صاحب له ځو، MPA صاحب به ځان سره ملګری کوو. ولې چې په دې ټایم کې مشر زمونږ MPA دی زرشاد خان دی، ولې چې مونږ بل چاله نه شو تللی، په دې ټایم کې زمونږ نماینده دی، مونږ به هغه له ځو. نو که چېرې زمونږ دا خبرې حل شولې نو ټیک ته ډېره ښه خبره ده. نو مونږ ته بیا هړتالونو ته یا روډ بندولو ته ضرورت نشته دی. که چېرې دا خبرې زمونږ حل نه شولې نو د هغې نه پس به بیا کینو دا مشران ټولو او دې له به یو دغه وباسو، دا موټر وی به بندو چې موټر وی بنده شي د چې وپاک خلکو ته پته ولګي چې آیا بهی دلته کوم څو خلک شته دی او هغوی ته داسې تکلیف دی. انشاءالله دا مسلې به زمونږ حل کېږي. باقي بیا به یا بیلونه نه جمع کړو، دا خبره هم ټیک ده چې بیلونه نه جمع کړو، بیا به هم دې خلکو ته پته ولګي چې بهی خلک خو دا په اتفاق کړو، دا نه چې هر سړی بیا د موبایل نه جمع کوي یا یو سړی پټ راځي بینک ته هغه جمع کوي، یو څو کسان صرف پاتې شي
او هغه نه جمع کوي بیا هغه ګناهګاران شي بیا کې پولیسو چتې مونږ ته ګورو خو مونږ له خواله نه وردو مونږ مړه بیل نه جمع کوي دا کار داسې دی نو هغه کار به نه کوو چې کم کار کوو په اتفاق سره به کوو د دې نه علاوه چې کومه د نیري خبره مونږ وکړله نو به داسې کار دی چې ملک کې امن راوستل دي مونږ د خپل طرفه خو مونږ اعلان کړی دی په کوی کې چې به نیري علاقې ته به څوک سروې نه شړي مونږ پې ناغه ایښې ده تاسو هم پیپل والا مهرباني وکړئ تاسو هم په خپل کلي کې اعلانونه وکړئ هغه ورځ پسې مونږ درخواستونه هم در لیږلي دي تاسو هم اعلانونه وکړئ چې به څاروي به نه راشړلی کېږي که څاروي راشړلی کېږي د هغې به باقاعده ناغی که زمونږ د کلي څاروي پیپل طرف ته درله بلکل یې نه صحیح زمونږ د اجازت دی مضبوطه ناغه تیار لئ که ستاسو د پیپل هغه راله مونږ به ترې ناغالو خو مونږ ذمېدارو ته دا خواست کوو چې تاسو مهرباني وکړئ د سبا نه خپلې ځمکې واړوئ او ځمکو کر کرونده شروع کړئ نو چې ځمکې تاسو واړوئ نو خبره به جوړه شي چې به خلکو ځمکې واړولې ځمکې وکړې شوې نو خلک په څاروي بند کړي باقي د تجاوزاتو خبره ده نو اے سی صاحب څنګه چې ګلبر خان وی چې اے سی صاحب ینګ هلک دی تکړه سړی دی بلکل کار کوي خو کار به هغه هلک کوي چې کله مونږ سره ولاړ یو چې مونږ سره ولاړ نه یو نو هغه کار نشي کولی نو زمونږ د کوی د پیپل د غازي بابا ټول ملګري ولې دا روډ زمونږ د ټولو دی دا یوازې د یو کلي روډ نه دی نو مونږ به ټولو اے سی صاحب له ځو درخواست به وتږدو یا دا لارې چې کومې دي څنګه چې دا د ایکسچینج دا لار ده د دې لارو باره کې مو درخواستونه ورکړي دي او هغه وایي چې تاسو ماته یو درخواست دی زه به په یو درخواست عمل کوم نو مونږ به ټول ځو خو چې کله اے سی صاحب راځي نو مونږ به ورته ټول ولاړ یو دا نه چې مونږ وایو چې راشه بس اوس مه ورته اے سی صاحب پوه شه او کار یې پوه شه نو داسې هغه هم نشي کولی ولې که سبا له څه مسله جوړه شي خلک پسې راوځي که نه دا زموږ دپاره بدنامۍ خبره ده نو مونږ به ټول اے سی صاحب سره ولاړ یو پوه چې هغه به دا تجاوزات ختموي څنګه چې مونږ بل په چوه کې ولاړو او هغه راغی تجاوزات یې ختم کړه اوس اقا روډ دی لاولو به اوبه د پاسه بهېدلې د خلکو جامې به پلیتولې پوه شي اوبه به دارې کېدلې چې کله باران به وشو ضرور به یې په دې باندې دغه ورکړی وو نو هغه روډ به داسې بهېدو تا به چې د نیرو اوبه بهېږي اوس انشاءالله هغه شی به نه وي ولې چې لښتي وکنستی شو باقي پخول مونږ ایم پی ایس ته بله پېڼه ویلي دي چې ایم پی ایس مهرباني وکړئ تاسو دا لښتي زر ته زره پاخه کوئ په دې کې زموږ سره د پی ټي آی ملګري ناست دي هغوی ته مونږ دا خواست کوو چې به یې په ایم پی ایس زور راولي چې کم کار د ټولو خلکو مشترکه کار دی چې هغه د ټولو نه مخکې کړي دا د روډ د غاړې لښتي چې کوم دي دا د دریو واړو کلو مشترکه کار دی دا د یو کس کار نه دی مهرباني دې وکړي چې به یې بل څنګه دغه راشي چې به دوی سمدستي دا لښتي پاخه کړي نو د خلکو ته به تکلیف نه اس نه چې دا بیا راډک شي او بله پې مونږ د کمیټې د فنډ نه خرچه کړې ده اس نه چې بله بیا راډک شي او بیا اوبه ټولې په روډ کې بهیږي دا بیا مونږ ته ټولو ته تکلیف وي باقي یوه خبره ده چې پرون مونږ یو خبره په خپل کمیټۍ کې کړې وه او په دې اجنډا کې شامله نه ده خو زمونږ د کوی برمول دا بینک چې دی دا بینک زمونږ د دریو واړو کلو خلک دلته کې راځي او مونږ زمونږ دپاره لګېدلی دی ولې پیپل کې بینک نشته په غازي بابا کې بینک نشته دی نو دلته مونږ راځو په دې بینک باندې ډېر رشي دا منیجر صاحب چې دی دا خبره اړې راړې د اے ټي ایم نه لګوي که چېرې د اے ټي ایم ولګو دلته کې ولې واړه واړه کلي دي هغوی ته اے ټي ایم لګېدلی دی خو مونږ ته اے ټي ایم نشته دی نو مونږ په دې خبره هم په دې منیجر پسې مونږ د ګل پورز دغه کړی دی د ګل پورز بدله مونږ چې 11-12 بجې تاریخ ته زموږ چې واپس راشو مونږ بدله ورځو تاسو مشران ته به مونږ سوال جواب کوو چې راشو لاول د ده سره کینو تاسې هم خوښه ده که نه بهي که ما دا خبرې په دې کې د چا څه اعتراض وي خیر د خپله خبره کولی شي دا نه ده چې ما کومې خبرې وکړي کین دا اټل فیصله ده نه چې کومې سیوه یا به ترې کټ کوو او چې کومې ښې دي یا به ترې اخلو والسلام